زه ان شاء الله العزیز د الله په توفیق سره نن د ستاسو پر وړاندې د دغه موبایل په سکرین په ذریعہ باندې د قران کریم د ځنې د حقوقو متعلق مختصرا یو څو خبرې لتا سره عرض کول غواړم چې قران کریم په منګ او تاسو یعنی مسلمانانو باندې سو حقوق دي او منګ او تاسو به د قران کریم دغه حقوق او څنګه پیژندو نو راځي زمونږ دغه ویډیو مکمل تر پایه پورې وګورئ. زما محترم مسلمانانو ورونو، د قران کریم په منګ او تاسو باندې د ټولو نه اول حق دا دی چې مونږ په دې باندې ایمان وروړو او هغه الحمدلله ثم الحمدلله مونږ او تاسو مسلمانان یو او د الله تعالی په دغه مقدس کتاب باندې مونږ او تاسو ایمان راوړی دی. دا خو ډومبنه حق دی. دویم حق د قران کریم په مسلمان باندې دا دی چې هغه دغه قران کریم محض تلاوت وکړي هر ورځ، صرف یو ورځ نه، صرف رمضان کې نه بلکې هر روز سحر او ماښام چې څومره حتی الوسع د کوشش کیږي او د سره فارغ یو ټیمی مقیر سره باید چې د قران کریم تلاوت وکړي. ولې د قران کریم په تلاوت سره خیر او برکت را نازلېږي او د قران کریم تلاوت سره انسان ته ایمانی قوت او ایمانی جذبه ور نصیب کیږي. نو د وجه نه د قران کریم دویم حق په مسلمان باندې دا دی چې هغه د قران کریم تلاوت وکړي. ګوري محترمو، زمونږ او د ستاسو په معاشره کې نن سبا کو ګورو دا قیمتي وخت موږ تاسو په موبایل باندې ضایع کړل، په ټیو باندې مو ضایع کړل، په وی سی آر باندې مو ضایع کړل او په گیمونو باندې مو ضایع کړل، په کرکټو باندې مو ضایع کړل. الله تعالی خو موږ او تاسو دې د پاره نه یو را لګلی، دا خو له لعب سیزونه دي. اصل سیز خو د قران کریم دی چې دغه په تلاوت سره الله تعالی رضا او خوشنودي انسان ته ملاويږي. نو دویم حق د قران کریم په موږ او تاسو باندې د هغه تلاوت کول دي. دریم حق د قران کریم په مسلمانانو باندې دا دی چې دغه قران کریم تلاوت سره سره پدې کې غور او فکر وکي، سوچ او تدبر وکي. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ آیا دغه خلق پر قران کریم باندې ولې غور او فکر نه کوي چې الله عز وجل پر قران کریم کې څه احکامات را نازل کړي دي، څه قصص را نازل کړي دي، څه مبشرات را نازل کړي دي او څه وعیدات را نازل کړي دي. دغه باندې غور او فکر نه کوي، محض تلاوت کوي، محض د یو سټوري د یو کہانی په شکل کې د دې تلاوت وکي او نور غور او فکر نه کوي چې دې کې الله تعالی څه مقصد د پاره دارا لګلې دي او په دې کې الله تعالی د انسان نه څه مطالبه کړي ده.